بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري. پرون سبق کې مونږ اول د عقل معنی وکړه چې عقل په لغت کې په معنی د من کېدو سره دی دې هم څه کوي چې لکه دا د قید کېدو په من کېدو په معنی باندې چې انسان د ګنا نه من کوي. بیا د عقل مونږ وی چې د عقل محل سره نو بری کې سلور اقوال مونږ کړو. یو د عقل محل دماغ دی، دویم زړه دی، او دریم وی چې عقل محل او دماغ محل دماغ او زړه باندې دي، او سلورم دا چې ټول وجود دی هغه خاص محل ولا نشته دی. بیا هغه مترادف الفاظ مونږ ویل چې یو لب دی، یو حلم دی، یو حجر دی وغیرہ. او د عقل درې تعریفات مونږ کړو: وقوت لنفس تستعد بها للعلوم والادراکات، یعنی هغه قوت نفسي دی چې داغي په درې سره انسان کې د استعداد او صلاحیت پیدا کیږي چې د تصوري نظری او تصدیقات نظری وپیژني. دویم تعریف یو چې داغه فطری قوت او طاقت ته ویل کېږي یتبوها العلم بالضروريات عند سلامت الاسباب، چې دا آلات د سلامتی په نتیجه کې د بعض ضرورت د ادراک مونږ کېږي د بصری سره بالفعل ادراک کېږي. او دریم نمبر جوهر تدرك به الغائبات به الغائبات بالوسائط والمحسوسات، چې عقل دا جوهر دی چې په طریقه نظریات په دلایل سره او محسوسات د مشاهده په طریقه سره موږ ته معلومیږي. پرونی سبق کې یو خبره دا پاتې شو چې د عقل څلور مرتبه دي. د عقل څلور مرتبه دي. یا د لکی عقل هیولانی، عقل هیولانی، هیولا نوم یو پروس کله ورېدل لري پس کې دقه حق شعر عقل هیولانی. عقل هیولانی هغه ته ویلېږي چې دا بچو د پاره ماشومان د پاره چې هغه عقل خو بکی وي، خدا هر قسم علوم غافل وي، بالفعل غافل خالی وي، هغه لکه لیونی نه روغي ولکه علوم ورته نه حاصل، د هر قسم علم نه غافل وي، د عقل هیولانی وي. دویم نمبر عقل بالملکه. عقل بالملکه، عقل بالملکه څه ته وایي؟ چې د قوت نه راوباسي او فعل ته داخل کی. لکه دغه ماشومان چې لوی شي نه دغه لکه په دې سره ادراک د تصورات او تصدیقاتو کیږي، د عقل بالملکه وایي. عقل بالملکه. دریم دی عقل بالفعل. عقل بالفعل چې مجهولات د معلوماتو نه معلومول شي. معلوم سیزوی د دې نه د مجهول درسي نه داسه شری عقل بالفعل. عقل بالفعل. او څلورم نمبر دی عقل مستفاد. عقل مستفاد دې ویل کېږي چې څومره معقولات او نظریات او څومره بدیهیات دي دا ورته هر ټیم ورته مستحضر او حاضر وي. ورته دا اخرنه قسم عقل دا د انبیای کرام وي، د انسانانو دا نه چې دا هر ټیم انبیاو ته هر صدا الله څومره تصورات او تصدیقات دي دا ورته هر ټیم جنده حاضر وي. الا نور دې چې نن لکه عقل حیواني دا خو د ماشومان وي. عقل بالملکه چې انسان لږ ډېر قدرت حاصل کی نو دې به ادراک د تصور او د تصدیق څنګه کول شي. دا مطلب دا عقل په ذریعہ سره موږ ته دا پته لګي کنه چې دا سپین دی، دا تور دی، دا یو دی، بل دی. ورته عند سلامت الاله دې داږي کې ویډیو کنه دویم تعریف چې هي قوه غزيره يتبعها العلم بالضروريات عند سلامت الاسباب. او دریم نمبر عقل بالفعل چې د مجهولات نه د معلومات حاصلول شي، د معلومات نه مجهولات حاصلول شي. او څلورم نمبر عقل مستفاد چې د هر ټیم د څومره معقولات نظریات دي بدیهیات دي دا د هر ټیم مستحضر وي. لکه پوه شوي نو چې فهو سبب للعلم ايضا، فهو سبب للعلم ايضا صرح بدا چې دا سبب د علم دی دا رنګ صرح به، صرح چې تصریح کړي دا په دې خبره باندې لما فيه خلاف الثمانيه والملائده في جميع النظريات وبعض الفلاسفه في الالهيات. د دې نه دا خبره کوي چې مصنف رحمت الله علیه ویل چې هغه درې دي اسباب د علم درې دي: یو حواس سلیمه ده، یو خبر رسول له، او یو سره عقل له. نو دا نور دوه چې بیانولو نو بای کې خبره اترونه کړله او دلته اما العقل عقل چې نو فهو سبب للعلم ايضا، نو دې لپاره دوباره تصریح وکړه چې دا عقل دا غره هم سبب د علم دی. نو بدی باندې دا تصریح ولې وکړه؟ نو بدی باندې تصریح ځکه وکړه چې بدی کې د سومنیو او د ملاحده هغه وی کنه چې لکه عقل
چې نه دا سبب د علم نه لري ځکه عقل سبب د علم وې نو بدی کې به غلطي نه راتله بدی کې به دا به هر چا ته معلومو او حال لري چې بدی کې غلطي راځي هر چا ته معلوم نه دي نو هغه د ډیرو سوزونه انکار کوي لکه سمنیه او ملاحده دا غو هر شي نه انکار کوي او چې اوس دا لکه نه معلومیږي د په ذریعہ سره د عقل په ذریعہ سره هیڅ شی نه معلومیږي او دغه چې کوم دي فلسفه دا په بعض الهي سيزونو کې دا مخکې موږ ویلو الهیات حسابیات ویلو کنه نو هغه د دې ادراک کې انکار کوي او په دې کې کدا عقل دا سبب د علم وې عقل که سبب د علم وې نو په دې کې به دومره غلطیان نه راتلې په دې کې به دا دومره رایګانې به د خلکو مخالف نه وي او حال دا چې په دې کې ډېر رایګانې د خلکو مخالف دي بعض خبره د سړي عقل مني بعض نه مني نو ورته وایو چې دا خو د دې سړي نظر چې دا خراب دی او موږ هم داسې نه وایو چې هر نظر چې نه دا لکه مفید د علم دی هر نظر چې تا وکړو او تا مقدمات له ترکیب ورکو نو خامخا به د دې نه تا ته چې دا علم حاصلېږي خو موږ وایو چې کم نظر صحیح دی هغه نظر صحیح چې نه دا به سبب د علم وي نظر صحیح به سبب د علم وي پوه شوې بلې باندې هغه بلې باندې پوه شوې او بل دا کنه چې دوی چې موږ د کم دلیل پیش کړی دی چې لکه چې بدوی عقل د علم سبب نه دی ځکه چې په دې کې ډېر نظري څیزونه دي چې په دې کې سمنیه او براهیمو اختلاف کړی دی نو دا خبره ته په عقل سره معلومه کړه کنه نو ته وایې چې عقل سبب د علم نه دی عقل سبب د علم نه دی او بیا هم ته په دلیل کې موږ د عقلي دلیل پیش کړي نو چې دا عقل دلیل منې نو ته موږ د څنګه پیش کړي پوه شوې دې باندې نو دی وایي چې ستاسو دا معارضه د فاسد ته په فاسد سره خبره فاسد جمهور د دلیل هم فاسد چې نه دا پیش کو نو موږ ورته چې یاره دا کومه خبره چې ته فاسد ګڼې دا بیا په حقیقت کې فاسد وي او فاسد بنې که دا فایده ورکوي چاته نو دا خو فاسد نشول او که فایده نه ورکوي نو بیا خو زما ستا جګړه نشته لکه پوه شوې دې باندې وګورئ دلته فهو سبب للعلم ايضا واذا سبب د علم له غرنګي سرها بذلك بل سره تصریح کړی دا چې دا لکه نور چې بیانول اسباب د علم درې بیان کړل نو په نور کې ویل چې دا سبب للعلم دی او په دې کې وی چې دا سبب للعلم دی ايضا دا غرنګي نو په دې سره تصریح کړی دا ولي لما فيه خلاف السمنيه والملاحده چې په دې کې اختلاف کړل سمنيه او ملاحده او سمنيه دغه سمنات بوت عبادت کې په هندستان کې پاتې کیږي مګر من خبره تر کړی و په جميع النظريات پټول کې دوی کنه چې د عقل په ذریعہ سره یو نظری شی هم نه معلومي دي نه معلومي د عقل په ذریعہ سره یو نظری شی هم نه معلومیږي لکه حیوان ناطق سره دی کنه حیوان ناطق وې په دې کې چې کله موږ دا نتیجې ته نه رسو صغرا قبله ملاوال د بلې کې ضرورت نشته نتیجې ته نه رسي وبعض الفلاسفه في الالهيات او بعض فلسفه چې هندسيون نو هغه به هم په دې کې اراده کوي هغه هم په دې کې انکار کوي الہیات چې موږ ویلو چې دا الله تعالی د ذات سره او د غیبی سيزونو سره متعلق وي لکه د قبر سره د حشر سره د نشر سره د دې سره نو چې په ریاضیات او په حساباتو کې غلغه عقل کار کوي او په الہی سيزونو کې عقل چې نه کار نه کوي لکه دا د عقل د انسان د عقل نه دا باهر خبرې دي لکه د قبر عذاب شته کړيشته نه دی چې عقل دا نه مني دې خبره باندې پوه شوي نو او دوی وی دا خبره وی بناء علی کثرت الاختلاف وتناقض الاراء دا بنا په دې باندې چې په دې کې اختلاف ډیر راغلی دی یګه کوي کدا عذاب قبر دی نو دا که عقل سره ثابت دي نو په دې کې بدون اختلاف نه راغلی کنه اختلاف چې په راغلی نو دا چې په عقل سره ثابت دي نو یا ډیر خبرې دي چې رایګانې به مختلف دي والجواب د دې دا جواب چې نه دا تحقیقی بیان ہے جواب تحقیقی مخکې موږ ویلو جواب په دوه قسمه دی یو تحقیقی دی یو الزامی دی تحقیقی دی دوی چې هغه د نفس الامر کې مستدل وي او کبا مخاطب په نسبت باندې وي او کنه وي او الزامی چې خصم په نسبت باندې مسلم وي برابر خبره کبا نفس الامر کې او کنه وي نو دا لاندینه جواب فإن زعمونا دا جواب الزامی ور کړه دی الاول تحقیقی جواب دی نو جواب خلاصه ده چې کثرت اختلاف ذکر راغله چې تاسو په صغرا کبرا کې غلطي کوئ په صغرا کبرا کې غلطي ونه کړله یا نظر صحیح وکړو نظر صحیح دا مطلب دی چې بری کې صغرا کبرا صحیح او د کول پکار دي که صغرا کبرا د لري صحیح او نه شولو نو دا آرا په کې څنګه مختلف کیږي خبره په کې څنګه غلطي کیږي
لکه کته دا وایي چې انسان د حیوان ناطق نه جوړ دی یو پکې د صغرا کبرا برابر کې کل متغیر حادث العالم حادث کل متغیر دا صغرا کبرا برابر کې نو بیا بتا د نتیجه صحیح راشي او چې تا صغرا کبرا کې غلطي وکړه نظر دې صحیح ونه کو نو خامخا کې غلطي راځي پوه شئ والجواب جواب دار ان ذلك لفساد النظر جدار فساد النظر د وجنه له فلا ينافي دا منافي نه له كون النظر الصحيح من العقل چې د عقل نظر صحیح وکړل شي چې دا مفید دی علم شي على ان ما دا الزامي جواب دی على ان ما ذكرتم استدلال او دیم دا چې کوم څه تاسو ذکر کړی دی نو دا خو دلیل نیول دی په نظر عقل سره ففي اثبات ما نفيد نو بریږي اثبات هغه څه کوم چې تاسو نه فکوي فیتناقض دا تناقض دی لکه پوه شو به معنی یعنی تاسو وایئ چې دا عقل سبب د علم نه لري ځکه چې بدی ګډیر اختلاف راغلی موږ دا خبره ده عقل معلومه کړه کنه نو چې ته موږ ته چې عقل دا سبب د علم نه لري نو ته څنګه موږ ته دلیل به پیش کړي فکر دې په دلیل کوم نه پیش کړه کنه نو چې ته په دلیل کې پیش کړي موږ ته نو دې مطلب دا چې دا صحیح ده کنه نو فإن زعموا تردو دا بل خبره شروع کړي فإن زعموا كجردو ګمان داوي چې انه معارضه للفاصل بالفاصله چې دا معارضه په فاصل په فاصل سره الستا خبره غلطه ده جمله ته راغلي دلیل من درته سکو په غلط سره پیش کو یره پوه شو به معنی چې تاسو دا فاسد عقیده سره مونږه فل فاسد دلیل جننده پیش کو نو جواب لري وای کتاو سره فائدہ بیا درکې یا من درکې کتاو سره فائدہ درکې نو بیا غو د فاسد نشو ویل دغه چې دا فائدہ درکړه اګه فائدې نه درکولا نو بیا غو معارضه ختم شو او زمونږ خبره صحیح شولا چې عقل مفید دی علم دی په ضرورت کې دی فقلنا موږ اما يفيد شيئا یا به تر فائدہ د شي درکړي نو که فائدې درکړي نو بیا غو فاسد نشو خو او که فائدې نه درکړي نو فلا يكون معارضه نو دا معارضه نه ده معارضه څه ته ویل کېږي انکار ما اثبته الخصم چې خصم څه شی ثابتې دا غي نه انکار کوي خالي فإن قيل وز دی وای کنه چې ته وای کنه چې لکه دا خبره چې دا مفید د علم دی عقل مفید د علم دی نو عقل موږ ستاسو تاسو کو چې عقل مفید د علم دی خو عقل مفید د کوم علم دی د علم ضروری فائدہ ورکړي کده علم نظری فائدہ ورکړي نو کته وي چې دا د علم ضروری فائدہ ورکړي نو پدې کې پکار دا چې بیا په اختلاف نه راغله لکه اوس دا یو خبره ده چې موږ الواحد نصف الاثنين الواحد نصف الاثنين نو پدې کې چې اختلاف نشته نو کده عقل هم د دینه علم ضروری ثابت دي علم خدای چې سبب د علم دی کوم علم ته ثابت دي که علم ضروری ته ثابت دی نو پدې باندې خو بیا خدا دغه نه دی علم ضروری ثابت دی نو پکاره چې بیا به اختلاف نه راغله پکاره چې بیا به اختلاف نه راغله او کله چې راته د دین علمي نظریه ثابتو ما نو بیا به دل کې دور لازميږي او ځکه چې دا به موقوف په بل نظر باندې او نه موقوف په بل نظر او موقوف په بل نظر باندې نو دل کې به چې دا ته ثابته په نظر سره نو اثبات نظر بالنظر راغی او دور خو باطل وي لہذا ستاره خبره چې دا غلطه ده نو ورته وایو چې زمنګ مراد د دینه ضروری دی او ډیر ضروری سوزونه دي چې پای کې اختلاف چرند راځي او دا اختلاف پکې د دې وجه نه راځي چې دا شی سبب د علم نه دی بلکې اختلاف پکې راځي د عینات د وجه نه کله د عقل د کمزورۍ د وجه نه کله چې نه دی او بل خبره داږي د وجه نه پکې راځي هغه خبره لګ بیانې پوه شئ به معنی نو فإن قيل كجبت ویل شي چې کون النظر مفيدا للعلم چې دا نظر مفید د علم دی نظر څه ته ویل کېږي په عقل او فکر په عقل کې دا نظر کولای نظر لکه مقدمات له ترتیب ورکول او دا غي نه بیا یو څه سره واصل کدا نظر چې کنه ته مفید د علم دی نو دا نظر مفید د کم علم دی نظر او عقل یو شری نظر دا مفید د کم علم دی کدا علم ان کان ضروريا کدا د علم ضروری فائدہ ور کوي لم يقع فيه خلاف بریګ بیا څنګه راغله کما فی قولنا لکه څنګه زموږ دی قول کې الواحد نصف الاثنين لکه یو د دوه نیمه ده وان کان نظريا او کچته ته کنه چې دا نظر مفید د علم نظری دی نه لګي به يلزم اثبات النظر بالنظر نه لګي به ثابتيږي دا نظر په نظر سره دا دور دی دا باطل دی دور څه دی ویل کېږي توقف الشيء على نفسه یو څه په خپل ځان باندې سوي موقوفي الکه د سیره تاسو څو کوله که څو کور کم دی ته زما کور د جمعات خوا ده ته جمعات کم دی زمونږ د کور خوا ته ته کور کم دی د جمعات خوا ته جمعات کم دی د کور خوا ته نو دوانه کم دی دوانه بل ته مخامخ دي نو سړی ته به معلوم نشي دې دا دور ویل کېږي
چې لکه یو بال پیژنې دا بل پیژنې نو دغه شان ته کنه کدا چرته نظری سیز دی نظر چې نه دا فائدہ د علمي نظری ورکه کړي علمي ضروری کړي علمي ضروری ورکه نو بکار چې اختلاف پکې نه راغله او کله نظری فائدہ ورکه نو دا نظری فائدہ ورکه نو دا خودل لګي اثبات النظر بالنظر شو او یو سیس خپل سیس په ځان باندې موقوف شو دا دور باطل وي پوه شو بل باندې اعتراض دی جواب اعتراض دا دی چې نظر ته وکنه نظر دا مفید د علم دی عقل مفید د علم دی نو مفید د کم علم دی علم خو په دوه قسمه دی علم ضروری او علم استدلالی علم نظری نو دلته کوي چې دین علم ضروری مراد بکار چې اختلاف پکې نه راغلی او که علم نظری د دینه مطلب وي نو دلته کې دا نظر موقوف کو په نظر باندې نو چې یو څه تا ثابته په بل خپل هم جنس باندې نو دا خو دور باطل وي نو قلنا الضروري قد يقع فيه خلاف ضروري څه کوم اختلاف راځي اما لعناد یاغد عناد د وجنه عناد څه دوی چې عمدن یو سره د حق نه انکار وکي عمدن یو سره د سن انکار وکي د حق نه لکه ګور ابو جهل د پته و چې دا پیغمبر حق دی ابو جهل دا پیجندل په دلایل سره ابو جهل په معجزات سره پاس سره پیجندل خو د ضد د وجنه د عناد د وجنه په پیغمبر د خدای ایمان نه راوړ نو ګور پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نبوت دا ضروری شی دی لیکن هغه کې اختلاف کړی دی لکه پوه شو بلی معنی او لقصور فی الادراک یا په یو نظری سی په ضروری سیس کې اختلاف واقع کېدی شي دا ادراک د کوتاهی د وجنه چې دا موضوع معمول سي ادراک دی کړي د مستند مسلمانی سي ادراک دی کړي کته دا پته ولګیرا چې انسان جوړ له حیوان او د ناطق نه نو ته بخامخه نتیجه راځي چې انسان حیوان ناطق دی خو دا کړه نه دی دی وای دا د دوه سوزونه پر کړی یی حیوان پرس کړی یی زواهق پرس کړی دی دا حیوان زواهق نه ته انسان معلومیږي د حیوان اسرائیل نه ته انسان معلومی دی شي بیا وای او لقصور بالادراک فان العقول متفاوته زګه عقول جنن عقلونه دا متفاوت دي باتفاق من العقلاء زګه چې عقلانو په دې خبره کې اختلاف دی دا اتفاق دی چې عقلونه ټول خلکو یو شان دي لکه د چا عقل چې نه دا لکه څوک ورته څوک یې صحیح استعمالي څوک نه استعمالي لکه یو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وایي چې سفر درلودې وسړي سره نو دا هغه نه اوبو غوښتې سړي وي څه خوبه نه ورکوم نو امام صاحب ورته چې مال وبره کړه ته شی موینه نه زه به تعالی وبه در کوم خو بلس دراهم به در کوم امام صاحب ټیک تا لس دراهم ول ورکړل او به دی واغسته او به وسکلې او قسم یې وسکلې بیا امام صاحب سره پلار باندې ستوانو او دې ملګری دی چیرته ما بندونه رحم وکړو ما دې وبره کړې او ما باندې خیر در اخر څکلې او زما غتند دې ختم کړله ته زما سره ستوانو کړه نو سره ستوانو کړل نو بیا دې نور وکړه نه مړې وچ شو امام صاحب ته مال وبره کا او بکم دي وبو خو نشته وینا نه وې استاد سره دي نه وې دا خو زه خرڅوم وې سونه کړته یو ګلاس پلس درام ورکوم دا ورته لس درام ولا وبره کا مړې می خشلي نو به ولا پلس درام باندې ورکړل نو هغه بقایا وبم د امام صاحب سره پاتې شوی خپل لز دراهم ته عمر وغستل او سړی په پاکو دا اوس ګور عقلونه چې دا مختلف دي کنه په کې بعد دا ولګه د اوس خپل عقل سي استعمال کو بعد په کې دا وګڼ کپان لیدلی په پاو کې وای خلک وای په پاو کې مو وو په پاو کې مو نو په پاو کې څنګه وای خدا وای کنه بلې و استدلال من الاثار او دلیل نه ولا اثارونه لګي موږ وای طلبه نو په طلباو کې لکه ټول استاد یو شان طلباو ته سبقونه وای او یو شان دی واړه کتاب ته نشي او یو شان دی واړه چې دا وکه خدای خو دا چا په دې کې زړه نه وځي دا چا به کې چې دا په قلاره باندې نه وځي څوک په یو پیرا په خبره پويږي څوک په لس پیرونه پويږي وایي به باندې نو دا دغه وشهاده من الاخبار او د شهادت په باندې خبرونه لګي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې هن ناقصات العقل والدين دا عقل په اعتبار سره خو کمزوري دي نو پر عقل کې تفاوت راغلی دی وسو نو نظری شی دی خو دا ضروری شی دی ولکه تفاوت پکې راځي نو دا ضروري نه چې په یو شی کې اختلاف راغلی جدا بخا مقاله کا ضروری دی په اختلاف ناراضي والنظریو په دې سره دا ځین جواب ورکړي چې کله کله نظری سیس وي خو پای کې اختلاف نه راځي ورې نظری سیس دی خو د نظری سیس لپاره اختلاف دا ضروری نه دی ځکه چې کله کله یو سیس نظری وي او هغه د دې مقدماتونه مرکب چې مقدمات بدیهي وي
د داسې مقدماتونه مرکب چې مقدمات سوي بدیهي وي نو په ظاهره کې خوکاری بدی کې نظارت او اصل کې بدی کې نظارت نه لکه بدیهیت کې لکه د العالم متغیر كل متغیر حادث والعالم حادث نو وس دا مقدمي چې دا یو ځکله نو دا خوکاری نظری ځکه چې دلیل مقدمات دا یو ځکه دین نه درو وسله لیکن دا دسی بدیهي چې هر چا ته پته ده واما ضروري والنظري دا امام الحرمين د جواب ورکړه د لاندې قد يثبت دا ثابتي کې بنظر مخصوص په نظر مخصوص سره لا يعبر عنه بنظر چې تعبیر نه کولای کېږي دا په نظر سره کما يقال لك ویل کېږي قولنا العالم متغير كل متغير حادث يفيد العلم هذه لا فائده ورکړي د علم بحدوث العالم حادث عالم حادث بالضروره وليس ذلك بخصوصيه هذا النظر او دا نه په خصوصیت د نظر باندې یلکه تاسو په دې باندې پوه شوي کنه پوه شوي ها خالي بل دغه ویم کنه پورا حکم بل لكونه صحيحا مقرونا بشرائط بلکې دا دی چې دا نظر به صحیح او مقرون بشرائط سره فيكون كل نظر صحيح نو مطلب وس دا شو چې هر نظر صحیح چې مقرون بشرائط سره دا فائدہ دی نو کوي هر نظر صحیح چې مقرون بشرائط سره نو دا فائدہ دی نو کوي وفي تحقيق هذا المنع او دا اعتراض له د دین و نور هم ډیر زیات جوابونه دي زیات تفصیل زیات تفصیل لبګي ولا يليق بها لا يليق بهذا الكتاب دا کتاب د دې مناسب نه دی وګورئ نن سبق کې منګه دوه خبرې وکړلې یو خبره منګه دا وکړه چې عقل سبب د علم دی دی یار به ولې دا خبره وکړه چې لکه دا سبب د علم دی نور اسباب چې بیانول نو بری کو خدا خبره نه وکړي چې دا سبب د علم دی نو دا دی وجه نه وکړه چې بری کې لکه سومنیه او ملاحده دوه په ټولو نظریاتو کې اختلاف کوي او دا فلسفه جنده چې په الهیاتو کې انکار کوي چې دا عقل سبب د علم دی کنه دی پوه شوي او دوی کله عقل سبب د علم نه دی لکه عقل سبب د علم وې نو بری کې بدون اختلاف نه راغله بری کې به یو بل د رایګان به د خلکو د یو بل مختلف بنوي خو چې دا دي نو مطلب دا چې د عقل مفید د علم نه دی نو ورته وایي ضروري مفید د عقل له عقل مفید د علم دی خو لکه دا ته چې دغه کې ته چې بری کې چې اختلاف راغله نو دا اختلاف د نظر فاسد د وجه نه راغله د سره وجه نه راغله نه نظر فاسد د وجه نه کچر دی یو څړې نظر صحیح وکي او د موضوع محمولی صحیح یوځيږي او د نور مقدمات صحیح یوځيږي نو خامخا دغه برازي دا مفید د علم دی پوه شو به باندې او بل لا کنه چې تمام د بدلیل کې پیش کې چې الګ عقل مفید د علم نه دی ولی ځکه چې د کې تناقض د آرا او د اختلاف ته نو دا خدای ما ته عقلي خبره کې کنه نو عقل چې نه دا غلکا ته چې د سبب د علم نه دی او ما د بدلیل کې د عقل عقلي دلیل پیش کې پوه شو به باندې نو کدا عقلي دلیل وی نو بیا خو تناقض شو دا څه شو تناقض شو الګ پوه شو به نو دی په جواب کوي چې روړی زما چې دا ز فاسد په فاسد سره لګي دوړه بدوړه سره واهمه مطلب تا خبره غلطه ده جمهور دا غلطه خبره پیښلا نو وی چې غلطه خبره خو دې پیښ کړه خدا به دوه حال نه خالی نه یا به دا له فائدې درکړي یا به نه درکړي که فائدې دل درکړي نو بیا خو غلطه خبره نشو دا خو بیا صحیح شولا اګه فائدې دل نه درکړي نو بیا خو لکه زمونږ بیا خو معارضه نشته زمونږ سره معارضه نشته او دویم اعتراض دار چې ته چې دا نظر مفید د علم دی نو نظر مفید د کم علم دی د علم ضروری او که د علم نظری کته د علم ضروری دی نو بیا په کار چې اختلاف پکې نه راغله او کته چې د علم نظری فائدہ ورکړي نه دلته اثبات النظر بنظر شو دا دور باطل پوه شو به باندې نن وای دا زمنګ مطلب د دې ندوانه کې شي ضروري کې دي شي خو ضروري لپاره دا خبره چې ضروري جو بری کې اختلاف دی د ګډیر سوزونه دي چې نظری دا هغه بدیهي سوزونه دي ضروری سوزونه دي خو بری کې اختلاف د نور وجو نه راغلی یا پکې د عینات د وجو نه راغلی یا پکې د خلکو د ما قبل د مخاطبینو د وجه نه راغلی یا پکې د خبر د وجه نه راغلی یا پکې د بل څه د وجه نه راغلی او نظری سوزونه چې دا هم لکه ضروري نه چې بری کې به اختلاف راغلی ځکه کله کله نظری سوز چې د بدیهي مقدماتو نه مرکب وي نو هغه ښکاري دي چې دا لکه نظری دی خو هغه نظری نه بلکې اسبي بدیهي وي په دې باندې پوه شئ نو مطلب دا شو چې لکه عقل مفید د علم دی او هله چې کله صحیح نظر هغه د شرایطو سره مقرون وي نو دا فائدې د علم ورکوي په دې پوه شئ ورځي په